سبب دلگیر دے نشر د توحید قوم دا زما تقصیر دے خدایا خپل پردې رانا په دې سبب دلگیر دے نشر د توحید قوم دا زما تقصیر دے نو خلقو ته تعلیم په صداقت زد قرآن کوم نو څه چې خدای ویلي دي هغه ورته بیان کوم نو نه لرم قدرت چې تاویلونه زه د ځان کوم نور بابا ګرځېدی دا قرآن زمونږ پیر دی نشر د توحید کوم دا زما تقصیر دی خدای خپل پردې رانا په دې سبب دلگیر دی نشر د توحید کوم دا زما تقصیر دی زه حیران په دې ما چې دا چا ورته ښودلي دي دا خراب ګندونه دوی په کوم ځای کې موندلي دي نو ولې په باطله ډېر خدایان ځان ته نیولي دي علام الغیوب د بارش باندې قدیر دی نشر د توحید کوم دا زما تقصیر دی ډېر باباګان په څوک د باد څوک د تبو دي څوک یې د مواد زیړې څوک یې د سرخوږي دي نه څوک یې د لیوانو څوک یې د زخو څوک یې د سږو دي نو دا یې عقیده ده چې بابا مې مددګیر دی نشر د توحید کوم دا زما تقصیر دی خدای خپل پردې رانا په دې سبب دلگیر دی نشر د توحید کوم دا زما تقصیر دی نو چاته چې زه وایم ستم کړئ په قبرونو کې نو مه بلوئ شمې د قبرونو په سرونو کې نو نشته د ثواب په بلولو د ورونو کې بل دلیل نو بل دلیل نوی بیا نسبت د پنځپیر دی نشر د توحید کوم دا زما تقصیر دی بل دلیل نوی بیا نسبت د پنځپیر دی نشر د توحید کوم دا زما تقصیر دی نو دې د تعجب ډېر د مرسقات په طریقه باندې نو ډېر ملایان وینما د دین په سراقه باندې اخلي دوی خوندونه د حرامو ذائقه باندې حق ته مسکین کم دی غني پکې کثیر دی نشر د توحید کوم دا زما تقصیر دی نو کې د قرآن کې د پیسو سره دی سما نو څوک بیا او دسه څوک جنب ناست بې غما نو مسه د قرآن کې دی د تو پیسو په تما اسکا تبلیغ دپاره جوړ کوي تقریر نه اخلي په ختمونو د قرآن باندې اجرت نه نقل امساته کې خدای دپاره تلاوت نه ناس په مسافره د ختمونو کړي صفته نه وینې په خوبونو کې خیرات لکه تجیر دی نشر د توحید کوم دا زما تقصیر دی نوم مې پهلوان د ډېر د سخته دا بیان کوم نه ډېر رسم رواج شو زه به کوم یو ته عیان کوم نو یم په توحید دشمني زه د شیطان کوم نه رب نه مقصود غواړم پوینده په خپل تدبیر دی نشر د توحید کوم دا زما تقصیر دی جزاکم الله